زه دې سوچ ته زما خپل ځینې سوچ دې ته ډېر ځي چې دا مخکې خو به ژوند تېروو په قبر کې د برزخ ژوند چې دا اولنۍ شپه به دې قبر کې څنګه او چې کله تا په دې قبر کې کېږدي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپل خپلوان روان شي نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو پیزار او اواز ولګي او دغه شان یک یوازې دې پرېږدي او داسې ځکې دې پرېږدي چې تکه توره تیاره ده په داسې ځکې دې پرېږدي چې سیلې پکې نشته داسې ځکې دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته ته یې او ستا رب دی بس ته یې او ستا رب دی نه باچایي نه ښځې نه بچي تر دې ښځو لپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم دین پرېښودی ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي هېڅ څوک یې رسره نشي نه کولی شي او نه به یې رسره وکړي تا به یوازې پرېږدي رب العالمین ته څه احساس دی ستا څه سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري دوی دله لاړ شي او تا دقه شان پرېږدي او بیا درپسې دغه دوه ملایک راشي او هغوی درنه تپوسونه کوي څه جواب به ورکوي د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان احدکم اذا مات په تاسو کې چې یو سړی مړ شي په تاسو کې چې یو سړی مړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عرض علیه مقعده بالغداة والعشي سحر ماښام دته د ځای ښوی کېږي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار که جنتي سحر ماښام ورته الله د جنت ته کړکۍ دي چې کوره وکړي وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو چې راپاسي او د جهنمي ته ځای ښوی کېږي وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو صرف دومره ده چې راپاسي دا قبر سبحان الله په دې کې چې انسان کېږي دا قبر راټینګېږي رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه پیژنې سعد بن معاذ کړه سعد بن معاذ غدن د غزوه احزاب غزوه خندق د خندق جنګ کې لګېدلی زخمي شوی او وینې ته ډېره تللې وه او بیا د رسول صلی په جومات کې وفات شو خیمه یې لګېدلې وه رسول صلی دغسې کېدله خیمه لګېدلې چې خدمت یې کوو ملګري ورته نږدې خواله چې راځي د شپې مړ شو سهار د ملګرو رامنډې والې رسول صلی ته وروټکې یا رسول الله سعد مړ دی رسول صلی ما ته پته مړ دی وی تا ته څنګه پته ولګېد الله عرش رقېدلی او کله د هغه نه ساه وته دا انسان چې د چا د ملک سره عرش رقېدلی او په جنازه کې رسول صلی الله چې اویا زره ملایکو کله چې دی د بقي په دې مقبره کې ښخ کړی شو دا اوس چې په مدینه کې ده رسول الله صلی الله اکبر صحابه کرام ډېر مینو په رسول الله دا قیسې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا ولې او څنګه او چونکې چنانچې هغوی دا قیسې نه کولې خو چې پیغمبر څه کړي دله به یې کوله چې رسول صلی الله اکبر صحابه کرام الله اکبر بیا رسول صلی الله اکبر هغوی بیا وی الله اکبر رسول صلی بیا وی الله اکبر هغوی بیا وی الله اکبر وی د مدینې د مخبري چې وخوځېده په دې اواز باندې صحابه کرام یا رسول الله تاسو تکبیر وی ويو تكبير مو يستاسو بيرو من قبر رتن شيء سعد بن معاذ رضي الله عنه ويقدم لي قبر رتن شيء نماوي دعاءاني مختي او لا تمينتونك ولا زاريمي كولك الله سبحانه وتعالى الدين بچك يا قبر وتبراخش دغشان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نجا احد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ وی که چېرته د قبر د دې تنګېدو نه څوک بچ کېدی که نه سعد بن معاذ رضی الله عنه بچ شي دغه شان رسول صلی په زمانه کې یو ماشوم ښخ کړی شو او چې کله به خاورې واچوي د رسول صلی تکبیر وي صحابه کرام یا رسول الله ولې یو ماشوم باندې قبر راتنګ شوی او که څوک دې بچ کېدی د ماشوم به بچ شوی وجه څه ده دا به ستاسو په ژوند کې سوال لري جواب به درکړم وجه څه ده چې بلې نیک باندې مو راتنګېږي جواب د قبر راتنګېدل به دوه قسمه یو داسې راتنګېدلي چې نقصان ډېر نه ورکوي او بعض علما وایي چې دا د محبت د لاسه راتنګېږي لکه مور چې خپل بچی ډېر وخت بعد وویني نو په زور یې راونیسي اکثره وله زور ورکړي د خپلې سینې ته سم نږدې کړي او که راتنګ هم شي په دې نیکي انسان باندې خو د لږ وخت دپاره یي هغه دله تکلیف نه ورکوي او دا بل چې کوم دی په ده باندې راتنګ شي نو راتنګ شي
او د یو طرف ته پختۍ رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دي چې دا ګوتې په یو ورکړي د یو لاس ته پرې بل لاس کې وي د یو طرف ته پختۍ پرې بل کې ننوځي نیسي په دې کنده کې په دې کې به موته مېږدي حدیث کې دا راځي د براء بن عازب رضی الله عنه حدیث او دا به ووایم په دې باندې بیان ختم کړو رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په جنازې کې ولاړو د انصارو کې یو کس مړ شوی نو براء بن عازب رضی الله عنه وایي چې فانتهينا الى القبر ولما يلحد من قبر لاړو خو لا کنستی شوی نه و فجلس النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم کېناستو وجلسنا حوله موږ ورسره هم کېناستو او د سرونه هم داسې ټیټ نیولي و کته هم نیولي و هغوی ډېر محترم و وایي داسې لکه زموږ په دې سرونو باندې چې مرغان ناستي وفي يده عود ينكت في الارض او د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې یو لرګی و پرې ځمکه یې داسې ووروو پرې خاورو کې وی بیا یې وویې سړي راوچت کړو موږ خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو ته خبره شروع کړه په دغه موقع باندې وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة مؤمن سره چې کله مړ کېږي د دنیا نه ځي او آخرت په سفر باندې وځي نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه د اسمان نه ملایکه راکوشي تک سپین مخونه یې كأن وجوههم الشمس ومخونه د هغوی داسې لکه نور معهم كفن من أكفان الجنة او د ځان سره د جنت په کفنونو کې کفن هم راوړي وحنوط من حنوط الجنة او د جنت په خوشبویانو کې ځان سره خوشبو هم راوړي د هغه په خوا کې کښېني بیا ملک الموت راشي کوم چې مشر دی او د ساه اخلي حتى يجلس عند رأسه نو د دې سړي د سر په خوا کې کښېني د چا چې زنکدني نو ورته وایي چې أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان اے پاک سا روزه هغه طرف ته روزه چې هلته د الله مغفرت دی او د الله رضا ده یو حدیث کې داسې راځي چې روزه إلى روح وريحان روزه د خوشحالۍ ژوند ته د سکون او د اطمینان ژوند ته مطمئن ژوند ته او د دې رب طرف ته روزه او دې رب طرف ته لاړه شه چې هغه ته ناراضي دی او دا غټ خوشحالي ده او غټ نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی راضي شي زموږ الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي بیا د دې نه چې کله دا ساه وباسي نو د په لاس کې د نور ملایکې پرېني او ځان سره ویسي بره اسمانونو کې به بره خو چې وګورې حدیث ته ځکه د حدیث به تفصیل کې لاړم نه دا خبره به رانه ښه اوږده شي په دې ځای دا خبره ختمومه او هغه ما ته پته ولګېد چې کله زما د بیان د ماښام ماسخوتن مانځه په منځ کې دی نو چې دا د دې دا ټایم د دې قسم موضوع لپاره هغه نه کافي کېږي خو انشاءالله که چېرته الله بیا ژوند راکړو نو د دې ځای به خبره پوره کوو چې دا ساه چې کله دغه واخلي دا ملایکه او اسمانونو ته خېږي بل هغې به څه معامله کېږي په اخر کې زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د نن یو نوی عزم نوې اراده وکړئ یو نوی ژوند شروع کړئ الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړئ او که څوک دا وایي چې زما ګناهونه ډېر دي زما ګناهونو سره به څه کېږي الله په قرآن کې دا خبره کړې ده قل ووایه پیغمبر دې خلکو ته يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ووایه هغه انسانانو ته چې د ځان سره ظلمونه کړي زیاتي کړي ګناهونه کړي د الله د رحمت ته مه قطع کوئ إن الله يغفر الذنوب جميعا يقينا الله به درته ټول ګناهونه وبخښي نن نوی ژوند شروع کړي خپل عقیدې مسله برابر کړي د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړي دا قصې پرېږدي چې دې سوی پلانې سوی الله نه سوی خو په کوم ځای کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره راورسي صحیح حدیثونو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ثابته شي هغې باندې دغه وخت نه عمل شروع کړه ځکه په دې قبر کې چې بدن ته تپوس کېږي نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکي به کېږي کوم وروڼه چې د مانځه پابندي نه کوي د لمونځونو پابندي شروع کړي کوم وروڼه چې دروغ وایي دوکې ورکوي حسد پکې کینه یې په زړه کې مسلمانانو ته د خپل زړونه پاک کوي کوم وروڼه چې د خپلو خپلوانو نه د هغوی نه لرې دي د هغوی سره تعلقات نه ساتي د هغوی سره دوا سلام نه کوي د هغوی سره مرستې نه کوي د نن نه واپس شي د دې خپل کار نه توبه وباسي غټه ګناه ده کوم ملګري چې مور پلار ته خپوي د مور پلار راضي کوي څوک چې ظلم زیاتی کوي د نن نه ظلم زیاتی پرېږدي او څوک چې دې قسمو مجالسو کې شرکت نه کوي د نن نه شروع وکړي دا مکتب دی الله سبحانه وتعالی دا مکتب آباد لري همیشه دپاره په دې کې دا درسونه کېږي بیانونه کېږي راځئ وله راځئ که نه به راځئ هغې له راځئ دین یې زده کوي په پښتو ژبه کې په اسانه ژبه کې په اسانه طریقې سره
سوچه دین قال الله وقال رسول الله سوى الله پیغمبر سوى دیر قصه بگی نشتی الله سوى الله پیغمبر سوى سوچه دین دی لتا وصلت ملاوی باغ ملک چې الته حرمین دي الته مکه او مدینه ده څومره د الله د نعمتونو ته وګور مال له علم راکړي دین له علم راکړي نو تاسو الله څه وایي الله سبحانه وتعالى دې ملک حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالى د ملک همیشه خاد او آباد لري او څوک چې دې ملک لپاره غلطه اراده لري رب العالمین دې نه سو نابود کړي او الله سبحانه وتعالى زموږ په پاکستان او په افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي الته چې کومه بدامني ده الله سبحانه وتعالى ختم کړي الله سبحانه وتعالى زموږ د خلکو فقر او غریبي ختم کړي الله سبحانه وتعالى زموږ د خلکو په زړونو کې چې کومه یره ده بدامني ده الله دې هغه ختم کړي الله دې الته من ټول لا څومره مرګري څومره رونه او خويندې دي په مسافرۍ کې هغه ټول ترې الله حلال او پراخ روزي په خپل ملک خپل بچو په خوا کې ورکړي او دا مبارک مجلس الله سبحانه وتعالى دې موږ په ټول وبخي او څوک چې دلته بیمار دی رب العالمین دې له شفا ورکړي څوک چې غریب دی الله دې مالدار کړي د چا چې قرضې دی الله دې له قرضه ختم کړي په چا چې قرضې دی الله دې له قرضې ختم کړي په چا چې قرضې دی الله دې له قرضې ختم کړي د چا چې خپل خپلوان سره نه لګي د ورانی دی الله دې د هغوی په منځ کې روغتیا راولي او چاته چې څه قسمه مشکل رب العالمین دې ورته آسان کړي که څوک توبه ویسته غواړي الله دې ورته توبې لاره اسانه کړي که څوک دینداري کول غواړي الله دې ورته دین لاره اسانه کړي او الله سبحانه وتعالى موږ ټول مرګ په هغه وخت کې راولي چې رب العالمین زموږ راضي الله دې موږ مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د الله په توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت باندې مضبوط یو الله سبحانه وتعالى د اخرنی خبره د دنیا نه زموږ لا اله الا الله وګرځي الله دې موږ ته د آخرت هغه سخت او سفر هغه الله موږ ته آسان کړي زموږ مشران کشران دې الله ټول وبخي خصوصا زموږ مور پلار دې الله وبخي کوم چې پکې مړ دي الله دې ورته قبرونه رڼا کړي کوم چې ژوند دي الله دې په ژوند کې برکت واچي دې سره زموږ بیان اختتام ته ورسېږي اگر که خبرې ډېرې پاتې شوې دي بخښنه غواړم که چېرته الله سبحانه وتعالى توفیق راکړو جونو بیا رالو ان شاء الله نو د خبرې به سره پوره کوو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد